أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. سورة عنکبوت کې الله تعالی هغه امتحانات ذکر کول چې د هغې سره مسلمان په خپلې زندګۍ کې مخامخ کیږي. یو امتحان د عامو خلکو د طرف نه و چې هغه به تکلیف درکوي، خو د هغې د وجې نه به ته حق خبره نه پرېږدې او په هغې باندې به استقامت اختیارې. او د منافق انسان الله تعالی حالت ذکر کړو چې هغه په دنیا کې د ایمان اظهار کوي، خو کله چې هغه ته تکلیف ورکړی شي د خلکو د طرف نه، نو بیا هغه دینی خبره پرېږدي او د خلکو د تکلیف د وجې نه د الله شریعت داسې پرېږدي لکه څنګه چې د الله تعالی د عذاب د یېرې د وجې نه مسلمانان د الله تعالی نافرمانی پرېږدي. په دې کومه حصه د آیات چې تلاوت شو، الله تعالی د هغو یو بل عادت ذکر کوي او فرمایي ولئن جاء، او خامخا که چېرته راشي تاسو ته نصر څه مدد، فتح من ربک د طرفه د ربستانه، لیقولن نو خامخا ضرور به ضرور بوایي دا منافقان انا کنا معکم چې یقینا منګه ستاسو سره یو، ستاسو سره وو، ستاسو ملګري وو. نو مطلب دا منافق چې دی نو دوه مخی دی او د خپلې فایدې د لټولو دپاره کله به یو طرف ته کیږي، کله به بل طرف ته کیږي. د تکلیف په وخت کې په معمولی تکلیف سره به د الله تعالی دین پرېږدي، خو که د الله تعالی د طرف نه مسلمانانو سره د فتح او د نصرت وعده پوره کړی شي او هغو باندې فتح راشي، نو دا منافق بیا ارمان کوي او مسلمانانو خواله راځي چې ګوره زه خو ستاسو ملګری ما هم کلمه ویلې ده، زه هم ستاسو سومه. او د دې منافقانو دا عادت قرآن کریم ځای په ځای باندې ذکر کړی دی چې کله د کافرو غلبه شي نو بیا کافرو ته وایي الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. کافرانو خواله ورځي او هغې ته وایي چې د مسلمانانو چې دا کم شکست دی نو د دې حقیقت کې اصل کې د دې ذمواري منګه اخستې وه او اصل کې منګه ستاسو په خلاف باندې د هغو په خلاف باندې ستاسو سره ولاړو او تاسو هم د مؤمنانو نه بچ کولی. الم نستحوذ علیکم، آیا منګه نو مسلط شوي ستاسو په مدد باندې، ونمنعکم او تاسو هم بچ کړي وی د مسلمانانو نه. او بیا کله چې مسلمانانو ته څه فتح راشي نو الله تعالی فرمای ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن، که چرته تاسو ته څه فضل مهرباني وشي د الله د طرف نه، نو دا منافق بیا وی یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش چې زه د دې مسلمانانو سره وې نو ما ته به ډېره غټه کامیابي میلاو شوې. او غټه کامیابي د منافق په نظر کې څه ده؟ بس هغه د دنیا څه معمولی ساز و سامان او اسباب او دغه ته چې دی نو غټه کامیابي ویل. او مسلمان په ذهن کې او مسلمان په نظر کې د دې دنیا هیڅ حیثیت نه، د هغه په ذهن کې اصل شی دی چېرې د الله تعالی دین هغه ته نقصان ونه رسیږي، نه د هغه په ځان کې او نه د هغه په اهل و عیال کې. او دغه وجه د مسلمانانو د دین په خلاف باندې د خپل مور او پلار قرباني ورکړې و صحابه کرام.
یو صحابي فرمایي احد کې چې ما څومره ارمان د خپل پلار د وجلو کړو نو دغه دومره ارمان ما د بل چا نو کړی. صحابي راځي نبی علیه صلات وسلام نه اجازت غواړي او فرمایي چې مال اجازت را که زه د خپل پلار وژنم. نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي هغه کافر دی، ستا په ځای باندې به نور صحابه مړ کي که نه تی سله وژني، دومره ورته د الله دین خوښ دی. عتبه ابن ابي وقاص چې هغه نبی علیه صلات وسلام باندې حمله کړې وه، د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی. هغه وی چې د احد په میدان کې زما ډیره آرزو وه چې زه د خپل ورور د خپل لاسه چې دی نو مردار کړم. دغه صحابه کرامو چې د هغو په ذهن کې دین اصل شی او غټه کامیابي چې د هغو په ذهن کې وه هغه د دنیا نه و، هغه د دین و. خو منافق په ذهن کې فافوز فوزا عظیما، غټه کامیابی هغه دغه مال ته ویل. اولیس الله، آیا نه دی الله تعالی بعالم ډیر ښه پویا بما په هغه څه باندې فی صدور العالمین چې په سینو د مخلوقاتو کې دي. ښکته ګوره، الله تعالی فرمایي که دی ستاسو په مخ کې دا دعوه د ایمان کوي او په زړه کې ایمان نه، نو فرمایي ما ته خو د دې معلومات شته دی چې د دې په ذهن کې او د دې په زړه کې څه دي. ولیعلمن الله الذین، او خامخا ضرور به ضرور ښکاره به کړي الله تعالی هغه کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی. ولیعلمن المنافقین، او خامخا ضرور به ضرور ښکاره به کړي الله تعالی منافقانو لره. منافقان الله تعالی وخت په وخت باندې موقع په موقع باندې ښکاره کوي، او دا د نستوڼي ماری د انسان په هغه باندې چې دی نو اعتمادي چېرې دا زما ملګری دی، خو عین موقع کې هغه دله چې دی نو ټک ورکي. نبی صلی الله علیه وسلم سره ابی ابن سلول منافق احد میدان ته وتلی و، په عین لاره کې نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام هغه پرېښودل او 300 کسان هغه د ځان سره واپس راوسته. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی ولو نشاء لاریناکهم، که زمونږ خوښه وی موږ به تا ته دا یو یو ښودلی وی چې دا دی او دا دی او دا دی. ولو نشاء لاریناکهم، خو که نور نه نو ولتعرفنهم فی لحن القول، د خبرو د لهجې نه خو به پیژنې، د لرې ځینه پته لګي دا سړی د زړه نه لګی دی او دا سړی هسې د ژبې په سر لګی دی، نور د په زړه کې د ده دغه خبره نه ده. دغه وجه نه د دې سړي نه بیا هغه خپله خبره میری چې څه مې ویلي، ځکه چې د هغه ذهن او د هغه زړه هغه د ده د ژبې سره موافق نه. او حدیث مبارک کې هم د داسې منافق دغه صفت راغلی دی چې دروغ به وایي په خبرو کې، اذا حدث کذب. الله تعالی فرمایي دا به زه ښکاره کوم، ولیعلمن المنافقین، او خامخا ښکاره کوم به زه ضرور به ضرور ښکاره کوي به الله تعالی المنافقین، دا منافقان. او دې ته ویلی کېږي حکمت د مصیبتونو، چې په انسان مصیبت راځي نو دغسې مؤمنان او منافق پکې ښکاره کېږي. جزا الله الشدائد كل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی، الله دې مصیبتونو سره ښه وکړي، په دې سره ما خپل ملګری او خپل دشمن چې دی نو هغه معلوم کړ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. د دې ځینه څلورم امتحان ذکر کوي چې هغه باطل پرست مولان او حق پټون کی د هغو د طرف نه د مؤمنانو سره، او هغه امتحان دا دی چې یو کس به حق خبره بیانوي او قانون دا دی چې همیشه د هغه ملګري به کمی، نو د مفاداتو په خاطر باندې چې چا حق پټ کړی دی هغه د ته وایي ځان دې لیونی کړی دی په دې خبره کې، ټول خلک ستا خلاف دی، څه له ځان لیونی کې، ما خو سره کدو پاڼې نه دي ویلي که نه، دا کتابونه خو ما هم ویلي دي. او چې ته ورته ووایې او که نه بالکل قرآن کې راځي، وی ولې ما دا نه دي ویلي څه، ته ورته بیا دا آیات وایو چې کافر وایي چې زما تابعداري وکړه، زما خبره ومنه، او چې کوم ګناهونه یي هغه به لزه چې دی نو برداشت کړه.
وقال الذين كفروا او دا په هر زمانه کې قرآن عجیبه کتاب دی. په هر زمانه کې داسې ځینې خلک د خپلو مفاداتو په خاطر باندې نور خلک هم د شریعت خلاف بغاوت ته ودرئ او دا ورته وایي چې ګوره دومره غټ غټ علما هغه چې دی نو په دې خبره کې دې طرف ته دي او ته چې دی نو په بل طرف باندې. هلکه خلک چې حق پیژني نو حق د قرآن او د سنت نه پیژني. دا نه ده چې یاره موږ حق په دې باندې پیژنو چې پلانکې پیر صاحب وایي یا پلانکې ملا صاحب وایي. نه، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. سړی په حق پیژنه، یاره دا سړی په حق دی ولې د خبره چې دی نو د قرآن او د سنت. او دا سړی که ډېر غټ دی خو د قرآن او د سنت نه خلاف دی نو دا مه وایه چې دغه کومه خبره کوي نو دغه حق ده. نه، د قرآن سره وتله. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الله د ټول کتاب را لېږلی دی چې هغه قرآن کریم دی. نو دی وسم چې دی نو دغه خلک کو یره دا جمهوریت دا خو یو باقاعده یو اسلامی قانون دی. حالانکه علماو لیکلي د نن سبا چې دا کوم جمهوریت دی دا باقاعده یو صنم اکبر دی، یو غټ بت دی چې خلک د دې عبادت کوي. د چا په ذهن کې دا رانل چېره د شریعت چې دا کم د زنا سزاګانې دي دا به کله نافذ کیږي. د چا په ذهن کې دا رانل چېره یو کس شراب وڅکي په هغه باندې به سزا جاری کیږي نو دا به د قیامت پر ورځ جاری کیږي که نه دا اتیا کوړي چې دا به کله جاری کیږي په هغه باندې. یو کس په بل باندې تهمت ولګو د زنا نو په ده باندې او د ده سره ګواهان نو شریعت کې د هغه دپاره اتیا کوړي دي دا به پې کله جاری کیږي چې هر څه د دې حکومت ته اسلامي منې نو دا سزاګانې څه شوي. یو زمونږ مجبوري ده چې مونږ څه کولی نه شو. بله حق خبره ده، ځان به ګناهګار ګڼو خو خبره همدغسې ده چې نظام په مونږ باندې کم مسلط دی نو ګوره دا اسلامي نظام نه دی. دا څنګه عجیبه اسلامي نظام دی چې دلته هم دی، په انډیا کې هم دی، په ټول ملک دغه جمهوریت او ډیموکراسي ده او په هر ځای کې سبا دلته اسلام دی او په انډیا کې چې کم دی نو هلته کفر دی او په بل ځای کې چې کم دی نو هلته هغه کفر دی او اسلامي ملکونو کې دا چې دی نو اسلام دی. نو ګورئ ورونو دا نظام چې په موږ مسلط دی دا هغه جدا خبره ده چې مسلمانان مجبوره دي، هغه بیا بېله خبره ده. خو په ذهن کې دا ساته چې ګوره دا اسلامي نظام نه دی. هسې نه چې دې ته اسلامي وي، دا څنګه اسلامي دی په دې کې چې کوم دی نو ټرانسجنډر قوانین پاس کیږي او اوس یو نوی فلم و هغه فلم یې پکې چې نو پاس چې په هغې کې بې حیایي وه. دا څنګه اسلامي ده چې بیا علماو یاره موږ ځو او شرعي بل موږ پیش کوو. شرعي بل دا څنګه شرعي بل دی چې قانون د اسلام دی نو شرعي بل بیا څه پیش کړي په هغې کې هر څه د اسلام دی. قانون د اسلام دی نو بیا ته په دې کې دا ولې پیش کړي چې یاره سود دې حرام کړی شي. اسلام کې خو هم حرام دی، الله تعالی قرآن کریم کې دا حرام کړی دی. نو به هر حال دا خبره به منل ضروري چې دا نظام د اسلام نه دی. هغه جدا خبره ده چې مسلمانان اوس په دې حالت کې په دې پوزیشن کې دي او که نه دي چې د دې مقابله وکړي. نو الله تعالی فرمایي داسې خلک به وي چې هغه به وایي زمونږ تابعداري وکړئ ولنحمل خطایاکم او ستاسو ګناهونه به موږ چې دی نو هغه چوت کړو.